نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا در او یا یم نمبر آیت دی. پمخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دا رسالت پا دلائل سر بیان شو. اس پا دے رکو کی ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دا رسالت ذکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صالح علیہ السلام دا واقعین چی خبری گی نو دا اللہ پیغمبر دی اللہ و توحی کردی دا زکی خبر کردی نو چی وحی و تکردی دا خدا اللہ پیغمبر دی. صالح علیہ السلام اللہ رب العالمین دا نوح علیہ السلام پا پنزم پشت کی. صالح علیہ السلام پا دی قوم کی ثمودیان کی پیدا کرے. ثمودیان او عادیان دا پخپل منس کی دا ترزامن دی او دا ارم نوسی دی نکی یو دی و پلاران بیل بیل دی دا نوح علیہ السلام بچی دی. صالح علیہ السلام اللہ پاک دی قوم ترا اولے گو دی ثمودیان ترا بھی دی قوم تید اللہ رب العالمین دا وحدانیت دعوت شروع کو. قوم تیوی دا یو اللہ پاک عبادت کوئی شرک مکوئی تا اللہ نے علاوہی سک دا عبادت لائق نشتا. عقیدت توحید بیان کڑا او رد شرک مکو. دی سمودیانو دی صالح علیہ السلام تووی سمودیانو تا صالح علیہ السلام خپل د دین دعوت ورک. صالح علیہ السلام تا دیوی چه منگ تا دا سے معجزہ پکار دا زمان دا طبیعت مطابق خانا سنگا معجزہ دا مخامق یو غرد کاتبنو میں دی دا دی کاتبنو غر نمنگ دا پارا اوخا رو باس خدا سی اوخا چی اغا لنگم وی پیم کئی دا غر نرات اوخا پیدا کر. دا علاقہ وادی القراوہ صالح علیہ السلام دا اللہ پاک نسوالو کو معجزہ اوخا میں لوش خودی تا اویلی شو چی یو رز بستاسو دا سارو دا اوگو نمبری یو رز با دا اوخی نمبری دیدے کی اوکوی دا غین بدی طول ساریو بکول نا یو رز با دا دی اوخی نمبری دا اوگو یو رز بستاسو دا سارو بی دی اوخی با پا یو رز کی پا یو وقت کی دا کوی او بس کلی پا یوازی او دی طول قوم تا دی اوخی پی ورکول نو پیم ورکول او اوبیمس کلی ادا خلق چیو دا سمودیان دا دے سخ خلقو دی زان لغرون تراشلی و پاگی کے زان لکورون و تاخانے جوڑے کری اگی غرون کیو سیدل غرون کی غارون خیستا خیستا کورون زان لجوڑ کری نو پا گرمے کی بخکت و سیدل و پا یخنے کی بغارون کیو سیدل غارون با یخنے کی گرمو
صالح علیہ السلام دیتے ہوئے دا اللہ پیغمبریم ایمان روڑی خوگرد اوخی تسوائی ایمان شیطان یو دو زنانو توسوسه واچوله هغه دو زنانه ډېرې ښایسته وي یې دو زنانه ووي که چا دا اوښه د صالح علیه السلام مړه کړه یا زخمي کړه موږ به د هغه سره واده کوو دوه کسان پاڅېدل چې دا خدمت به موږ وکړو دا واده زموږ خوښ دی د یو نوم مصرع او د بل نوم قدار ابن سالف دواړه ورته کېناستل اوښه په لار را روانه وه مصرع په غشي باندې ګزار وکړ قدار ابن سالف د په نیزه باندې وواله په تورې وواله زخمي کړه خپې وله کټ کړي اوښه زخمي شوه اللہ رب العالمین دیت ارشاد نازل کو یہ قوم تو دا اللہ عذاب بدر باندے راضی لیکن انتظار کی ساسو ٹیم ڈیر کم پاتے رہی پدی باندی دا چارشنبے پورز دی ظالمانو دا اوخا زخمی کڑا دین بعد دریر وزی دا دی قوم مخونا رنگونا بدلی دل را بدلی دل یو ورځ مخونه تک زیړ شو په سبا له مخونه تک سره شو او په بل ورځ باندې مخونه تک تور شو په څلورم ورځ باندې په دې باندې الله رب العالمین د ځمکې نه زلزله راوسته او د پاسه نه پی جبرئیل علیه السلام چغه ووهله د دې په خپلو کورونو کې هلاک شو صالح علیہ السلام سرا یو سلس کسان مسلمانانو اللہ اغیت نجات ورکو او کم چی کافرانا ټول اللہ پاک ہلاک کر نو فرمائی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا او منگ لے گلو دے سمودیانو تارور دی صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اویدو اے قوم زما تاسو د یو الله عبادت کی نشتستا د پاره بل خدای قد جاءتكم بینه من ربکم پتا کی سراغلی تاسو ته دلائل د الله پاک د طرفنا هذه ناقۃ الله لكم دا تاسو د پاره د الله او خراغلی دا آیتن دی کستاسو دا پارا نخداد اللہ پاک دا منلو فدروا پستاسو دا اوخا پریگ دی تاکل فی ارد اللہ ولا تمسوها دا بخوراک کی دا اللہ پزمک باندے دی تسموائی بیسوئن پا تکلیف باندے فیاخذکم عذاب علیم ورنعبنسی تاسو عذاب دردناک وذکروا ادعالکم و تاسیات کی اغوخ کلچی اگرزولی اللہ پاک تاسو خلفاء من بعد عاد جانشینان او خلیفگان پس دا حلاکت دا عادیانو وبواکم فی الارض اللہ پاک تاستا زید قرار درکو پس مکہ کی تتخذون من سہولها قصورا تاسو سیگی پدیز مکہ نرم باندے جوڑوی تاسو پدی باندے بنگلی زاند پارا دا گرمی دا موسم دا پارا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَ تاسو تراشی غرونا دا کورون دا پارا دا یخنے دا موسم کی یخنے موسم دا پارا فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ پستاسیات کی نعمتنا دا اللہ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تاسو مکی کی پزمک کی فسادیان قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوی سرداران آغی چاگی زان لوے گنو دا قوم دا صالح علیہ السلام مالدار خلقو للذین استدعفوا ای کسانو تیوی چاگی کمزوریو ای کمزوری گنلی شو لمن آمن منهم اگر چاہتا پارا چاگ ایمان نوڑیو ددوینا اتعلمون تاس مسلمانان دا خیال کوئی انا صالحا مرسل من ربی
چې بشکا راغلی دی صالح علیہ السلام پیغمبر د الله پاک د طرف نه تاسو ته ټوکې به کولی دا تاسو زوی پیغمبر دی قالو دی بوي او بالکل من منو تفسیر جلالین وی قالو نعم بالکل من منو او صالح علیہ السلام زمون پیغمبر زمون پیمان دی انا بما ارسل به مؤمنون یقینا من پاسو چې دی پاغي باندې را لګل شمون په ایمان لرو قال الذين استكبروا كسان چاغي متکبر د ایمان نه اعراض کول انا بالذي امنتم به كافرون یقینا من تاسو باندې چې تاسو ایمان راوړې دې مونږه نه منو مونږه ته انکار کو فاقرنا قطا پس دی زخمی کړه او خاد صالح علیہ السلام واتو دی سرکشی وکړه ان امر ربهم د حکم د رب د دوینا وقالو او دی او یا صالح اے صالح علیہ السلام ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين تراول پمنګ عذاب چتو منګ داغې نه یری او منګ ته دمکی راکې کچره ته د پیغمبرانو نه دون بدماشان او خیم زخمی کوئی عذاب راولا فاغدتهم الرجفت پس انیول دوی لرا زلزلی دزمکی د طرفنا او د پاس طرفنا پدی باندی د آسمان نچغ وحلی شوا فاسبحو فی دارم جاثمین پس اگرزدل دی پخپل کورن کی امڑ پرات الٹا مخ پرات فتولا عنہم پس اعراضو کو صالح علیہ السلام د دین وقالوے فرمائل یا قوم زما قوما لقد ابلغتکم رسالت ربی فتاقی سر تاز تما ارسو پیغام دخپل رب ونصحت لکم ما نصیحتکو تاسو د پار ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نخوخوی نصیحت والا خلق نیکان خلق تاسو خوخنی ولوطا اذ قال لقومه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت بل دلیل ذکر کی لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام اورارو دی دوارا ابراہیم علیہ السلام سرد اخپل بی بی سارا رضی اللہ عنہا اور سرد اخپل اورارو دا لوط علیہ السلام دا عراق بابل خاننا را روان شو شام طرف تے ہجرت کو نہر اردن تا چرا ارسیدل ابراہیم علیہ السلام تا حکم اشو چی تپ کنعان کی بیت المقدس سر نزدی پاتشا لوط علیہ السلام تا اللہ پاک نبوت ورکو دا اردن او دا بیت المقدس پا منس کی علاقہ دا صدوم علاقہ چی پدی کی غٹ غٹ خارون دی پینزو خو پدی پینزو خارون کی دار الخلافہ او دار الحکومت اغا صدوم علاقہ و دا پینزو غٹ غٹ خارون دی صدوم عمورا ادما صوبین او بالع یا سوغر دا علاقی دی خدا دیر سرسبز علاقی وی آباد ازمکی وی خیسته علاقی وی او پدی کی دار الخلافو دار الحکومت چون آغا صدوم علاقہ و لوط علیہ السلام اللہ پاک دی قوم تا پیغمبر را اولیگو چی لوط علیہ السلام دی تراغی دی قوم کی دا بغاوت او نافرمانی وا چی دی بات ناری نو سرا دا شاہ طرف نملاوی دل بدفیلی بیکولا لیواتت بیکول ناری نا چی دا ناری نسرا دا بدکارو کی دی تا لیواتت ہوئی اللہ دے منگو تاسو حفاظت نصیب کی لوط علیہ السلام دی تا دیر نصیحتو کو دا اللہ امانی دا کار مکو استاسو نوڑان دی پا دنیا کی دا کار چاہ ندی کر تردی چی ابراہیم علیہ السلام تا فرشتی راغلی ابراہیم علیہ السلام تے خوشخبری و بشارت ترکستا بزوی اسحاق علیہ السلام کی گی او واپسے کی لوط علیہ السلام خوات راغلی اگا فرشتی چراغی ناغم دا علکانو پا شکل باندوی ندی قوم غیسر ہم زیادی کولو فرشتو و تی خپکی گما ستا سر چکم لوریان مسلمانان نیکان دی دام زان سرکا او تروان شا او دا قوم با پریگی سہر وقتی کیو زم پدی باند اللہ پاک پیسل دا عذاب شوی دی بحلا کی لوط علیہ السلام دی قوم تا دیر نصیحتو کو خدا خودی پدی کلی کی مسافر دا دیزے خونو دی قوم وطوی
الکه دا سړی د کلی نه وباسي، دا ځان ته پاک وي، نیک سړی دی دې کلی کې مه پرېږدي. سم خبره چې کوله نو د کلی نه یې ویستو. نن سبا چې سم خبره کې نه خلک وي د کلی وشړي، د کلی وباسي، او دا خو ملمه دی او مسافر دی وی شړي. نو دا د پخوانۍ زمانې د جاهلیت د خلکو دا ترتیب. لوط علیه السلام یې ویسته د کلی نه. ولې ویسته؟ حق خبره یې کوله، د الله د دین خبره یې کوله. نو چې نن په جماعت کې مثال عالم وي او د دین خدمت کې حق خبره کوي، خلک وي د جماعت نه وباسي. ولې؟ حق خبرې کوي. نو حق خبره دا د عالم کار دی، د پیغمبر د وارث کار دی، او د جماعت ته د ویستو خبره دا د کافرانو خبره ده. مسلمان با د علماء د نیکانو خلکو قدر کوي، مسلمان با د دین عزت کوي، مسلمان با د دیندار او د نیکانو خلکو عزت کوي. او چې نه دین ته سپک ګوري، دیندار خلکو ته سپک ګوري، مدرسې ته سپک ګوري، جماعت ته سپک ګوري، او د علماء سره د نیکانو خلکو سره د پیغمبرانو سره داري وی چلی چې د کلی نه وباسي او د جماعت نه وباسي. داسې خبرې کول دا د کافرانو دي. الله دې موږ مسلمانان د علماء د نیکانو خلکو د بی ادبۍ نه وساتي. الله رب العالمین د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب دا راوستو. جبريل علیه السلام را ولېږه ځمکې د لاندې بنیاد نه اوچته کړه، الټې پرې راوغورځوله، او بیا پې الله پاک د کودکانو باران وکړ. حجارة من سجیل منضود. سجیل هغه کودکانې ته وایي. که تاسو خیال کړي دي خاوره کې خپل وي، یو خو دا کاڼي وي عام دی غرونو کې، هغه نه دی خاورو کې چې دا کم کاڼي هغې ته کودکانې وي، هغې ته سجیل وي. سجیل الله پاک په دې باندې د لوط علیه السلام په دې قوم باندې عذاب نازل کړو. لوط علیه السلام ته سره د لوریانو نجات ملو شو، او د دو بیبي د لوط علیه السلام چې کوم بیبي وه نو هغه کافره وه. الله جل شانه په دې قوم کې هغه هم هلاکه کړ. حاشیه د جلالین شریف لیکي چې د لوط علیه السلام قوم کې یو بیماری دا وه چې په مجلس کې به ناستو او هوا به خارج کاغی پسې به خنداګانې کولې، یو بل سره به په مجلس کې دا باک نه کو چې دا هوا خارجې نو دا ښه کار دی که بد دی. نو په خپل منځ کې مجلس کې به یې ګپ لګو، نه ګانه پکې یو ډز ورکو، دا هوا به خارجه کړه. نو الله جل شانه دا قوم هلاک کړو. فرمایي ولوط اذ قال لقومي، او یاد کا واقعا د لوط علیہ السلام کله چې دو فرمایل خپل قوم ته تاتون الفاحشة، تاسو راتل کوي دي غټ ګناه ته، ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې وړاندې وانه کړي په دې ګناه چا د انسانانو پیریانو نه. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، یقینا تاسو راتل کوي نارینه ته په شهوت سره سوا د زنانو نه. بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو قوم زیاتی کوونکي. وما كان جواب قوم، ينو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، مگر دوی چې دیو باز خپل کلینا. انهم ناس يتطهرون، یقینا دي داسې خلق دي چې دي ځان پاک ساتي. فانجيناه وآله الا امراته، پس موږ د نجات ورکړو د آلتا مگر د بیبي تنه. كانت من الغابرين، چې داوا درستو پاتې کیدونکو نه پالاک شو د خلقو کې. وامطرنا عليهم مطرا، من ورول پدی باندې باران د کانو. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، پس تو ګورا څنګه جو انجام د مجرمانو. وإلى مدين أخاهم شعيبا، پدې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت ذکر کیږي. د شعیب علیه السلام د قوم واقعه ده. شعیب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د مدین زوی په خاندان کې. شعیب بن میکائیل بن بشجر بن مدین بن ابراهیم علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام یو بیبی او داغي بیبی نوم قطورا او داغي زوی نوم مدین. د بحر احمر په غاړه باندې علاقه د په نوم باندې آباد شو مدین. دا د موسی علیہ السلام سخرو د لور وا صفورا دا په موسی علیہ السلام واده وا. نو د موسی علیہ السلام سخرو او د ابراهیم علیہ السلام نواسیو. دته الله رب العالمین
ډېره زیاته پوهه ورکړې وه او الله رب العالمین دته دا بیان کولو ډېره ملکه نصیب کړې وه شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیا ویلی شي د پیغمبرانو خطیب دی علاقې ته چې شعیب علیه السلام الله پاک پیغمبر راولېږو دی قوم کې د شرک کفر نه علاوه دوه ګناهونه داسې وو چې هغه په نورو قومونو کې نو یو ګناه د دوی په پیمانه کې کمول شو لکه مثال کیلو بو هغې کې به کمې کو او دویم دا په وزن کې کمول شو دین علاوه یو ګناه دی کې دا وه چې دی به الله پاک د دین نه خلق منې کول او په لارو کې به ناست دا شوکې او غلاګانې به یې کولې ناب تول کمی په لاره کې به خلق یرول او د شعیب علیه السلام مرګیتیا ته به خلق نه پرېښودل شعیب علیه السلام دې ته د الله پاک د دین دعوت ورکړ رستو به تفصیلی واقعات سورې هود کې هم راشي د شعیب علیه السلام قوم مخالفت وکړو همدا دمکی دته هم ورکړه شعیب علیه السلام منگ بتا د کلی نه وباسو دا خبرې به منگ ته نه کې چې شرک مکوئ کفر مکې غلط کار مکې نابتور کمې مکې دا خبرې به منگ ته نه کې کلی منگ به د کلی نه وباسو کلی نه ولې وباسي حق مسله بیانې نن چې سمه مسله علما کوي حق مسله بیانې نو بعضې ناپوهه خلک داسې هم وي چې هغوی دا عالم به د کلي نه وباسو نو عالم د کلي نه وباسي دا خبرې خدا شعیب علیه السلام دا کافر قوم دي چې شعیب علیه السلام ته وی لوط علیه السلام ته وی د کلي به دې وباسو پکار د مسلمان شان دا ده چې دی د حق مرګتیا کوي دین سره مینه وي الحمدلله دلته خو خلق نیکان خلق تی خو بعض علاقو کې خلق داسې وي الله دې موږ ټول د دین سره مینه پیدا کړي نو یاد دا مهنت پرېږده ورنه تا به موږ د کلي نه وباسو ته زموږ دین ته راوړه شعیب علیه السلام ته ستاسو دین ته دروړم دا خو به زه په الله باندې دروغ ووایم الله خو تاسو مشرکان الله نه منئ او زه الله پیژنم منم یې ما په ایمان دي نو که ستاسو دین ته راوړم دا خو به زه په الله باندې دروغ ویونکی شوم نو ما ته خو بیا نجات نه میلاویږي بیا د الله پاک نه سوال وکړي یا الله زموږ د دې قوم په منځ کې جدایي راوله په دې باندې الله رب العالمین درې قسمه عذاب راوسته عذاب پیدا راغی سخت ګرمي پې راغله چې ګرمي راغله د کورون نه بهر دی او کتل بهر هواګانې چلې دي د یوې ځلې اواله اوریزم پې راغله د یوې ځلې اوریز ته بول شو اول پې اوریز راله دویم د اوریز نه بعد د ځمکې زلزله پې راغله او د ځمکې زلزلې نه بعد الله پاک پر اسمان نه اور را اورو اوریز نه باران ورول دام د الله قدرت دی او د اوریز نه اور ورول دام د الله پاک قدرت دی چې اور را اور د ټول قوم مشرکان الله پاک هلاک کړل شعیب علیه السلام د دې د هلاکت نه بعد دې ته تقریر کړي ای زما قوم زه په تاسو باندې څنګه خفه شوم تاسو سره ما ښه کوم تاسو نه منل تاسو ته ما د الله دین بیانول تاسو زما دشمني کول خفه کېږم در باندې نه مجرمان معلومه دا شو چې د باران اختیار هم د الله سره او د باران په ځای د اوریز نه اور ورول دام اختیار د الله سره الله بادشاہ دی الله دې موږ او تاسو د عذابونو وساتي نو فرمایي وإلى مدين أخاهم شعيبا ومن ليقل مدين ترور ذي قوم شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله وفي شعيب عليه السلام إذا ما قوم تيو الله عبادتك ما لكم من إله غير نشت استاذ بار بل خده
قد جاءتكم بينة من ربكم فتاقي سراغلي تاس تواجح دلیل ساسو در رب طرفنا فأوفوا الكيل والميزان فاستاسو پرکی پیمانا وزن ولا تبغسوا الناس اشیام تاسو مکم ہوئی دخل کو سیزنا چچان اخلی نبیاتی پورا اخلی چچال ورکوی نو پناب تول کے کمی کوئی نن سبا باج مسلمانان دکانداران داسم کئی وطوے کیلو سودارا کلک پکی کم کی وی تاسن میں گزاراو کدل میں ارزان درکن التے وزن کم کری وی تالا میں کیلو غوڑی درکن چه پتل باندیو تلی کیلو کی لک کمی وی گزارم دا سراو کر آگ گزارے پا وزن کی بستی دا کار حرام دی دا قوم دا شعیب علیہ السلام پا دی گناہ سر حلاک شویم دی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا تاسو فساد مکی پس مکی پس دے صلاح دا دیزم کی پلے گل دا پیغمبرانو اللہ از مکہ سمکڑا پیغمبران را اولے گل نیکان خلقی پیدا کر تاسو فساد کی کفر و گناہو نکوی دا فساد مکوی ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین داستاز دا پارا بہتر دا کچری تاسو مومنانی خیر آدم دا ایمان لوڑی دا کار ساز دا پارا خدی دا مکو ولا تقعدوا بكل صراط توعدون او تاسو مکینی پارا لار باندی چه تاسو روی خلق وتصدون عن سبیل اللہ تاسو بندوی خلق دا اللہ پاک دا اللہ نمنغ خلق آمن بی وتبعون عوجا چاچی ایمان نوڑی پا اللہ باندی تاسو لٹوی دا اللہ پاک پا دن کے کوگوالی وذکرت کنتم قلیلا فکترکم تاسیات کیا وقت چکر تاسو کم اللہ پاک دیر کری وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تاسو گوری سرنگ انجام دا فسادیانو وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي او وایو وڈلا ستاسونا ایمان رڑ پاک پیغام باندی ارسلت بیچ دا پاقی باندی را لگلی شویم و طائفة یو بلڈل لم یمنو چاگ ایمان نو نڑو فاسبرو پستا صبر کی حتی یاکم اللہ بیننا تردی چا اللہ پاکو پیسلک پما بین زونگا کی وهو خیر الحاکمین واللہ پاک بہترین پیسلک ان کی قال الملأ الذین استکبروا من قومی اوی سردارانے کسان چاگی تکبر کی دا قوم دا شعیب علیہ السلام نا مالدار خلق غٹ غٹ خلق سیوی لنخرجنکا من بخامقا توبہ سو دکلینا یا شعیب علیہ السلام دکلینا بدیو باسو بدماشان خدا خبر کی کن خدا اللہ عذاب بیا پا بدماشان خصوصا نازی دا سمر دا متکبر و دا خانان دا دین دشمنان چی کن دا اللہ بیا سم تبا کئی سیوی دا کلی بدیو باسو او یواز تا نگوری تا سر چکم مرگی دام دا سر شڑو والذین آمنوا معاک من قریتنا کسان چی مان روڑی ستا سر دا خپل کلینا باسو او لتعودن فی ملتنا یا بتا سراوڑی زمون دینتا قال شعیب علیہ السلام او فرمائی اولو کننا کارین اگر چمنگ ستاسو دا دین بد گنو قد افترینا علاللہ کذبن فتاقی سنمنگ بدتوڑو پدغ وقت کی پا اللہ پاک باندی درو انہودنا فی ملتکم کچر منگ راوڑی دوستاسو دینتا بعد نجان اللہ منہا پس دین چا اللہ پاک منگتا نجات راکڑی ستاسو غلط دیننا وما یکونو لنا ان نعود فیہا او نشتا دا ندی مناسب زمان دا پارا چمنگ دا پارا چمنگوارو ستاسو دینتا اللہ یشاء اللہ ربنا مگر دا اللہ پا قدرت تکا اللہ مؤڑی اوڑی دیش ورنا پخپلا نوڑو دا اللہ قدرت و طاقت شتا وسع ربنا کل شئین علما فراغ دی رب زمنگ ہر یوسیست دا علم پا لحاظ سرا اللہ توکلنا پا اللہ پاک باند من توکل کری ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے رب زمنگا تجدائی راولا پما بین زمنگا پما بین دا قوم زمن کی بلق باقا باندی وانتا خیر الفاتحین او تبہترین جدائی راوستن کی وقال الملأ الذین کفروا من قومی اوی سردارانے کسان چی کافران دا قوم دا شعیب علیہ السلام لئن اتباتم شعیبا انکم اذن لقاسرون بعضی نور تیوی یو بل تیوی کہ چلی تاس تابیداری دا شعیب علیہ السلامو کا یقینا تاسو بتاو آنیانے پدا وقتی فاخذتم الرجفتو پس انہی ودویل رسخت زلزلی فاسبحو فی دار جاتمین پس دیو گرجے پخپل کورون کی الٹا مغفرات مردار الذین کذبوا شعیبا آکا سانچگی تکذیب کدو شعیب علیہ السلام کا لم یغنو فیہا نیدہ سالاک شکویا چی دی اردغتا جنو تیر کڑی الذین کذبوا شعیبا کانو القاسرین آکا سانچگی تکذیب دو شعیب علیہ السلام کو ہم دوی تاوانیانو فتولا عنہم
پس اعراض کو شعیب علیہ السلام د دینا وقال وی فرمائل یا قوم اے زما قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی فتاقی سر تاس تمہارا رسل پیغامات دخبل رب ونصات لکم ما تاس نصیحت کو لیکن تاس ایمان رونلو فکیف آسالا قوم کافرین فزب سنگ خپشم پی قوم باندې چغی کافران دی تاس کافران دی تاس عمر باندې خپکیگم نا وما ارسلنا فی قریت من نبی فمخی رکوعاتو کی د پیغمبرانو واقعات بیان شو از اللہ رب العالمین عام دستور اور قانون ذکر کی اللہ پاک فرمائی کلا منگا یو کلی تا پیغمبران اولی گو نو پدی خلق باندې منگا بیا دو قسمه امتحان کو یو امتحان پدی کلی والا باندې د غریبه او د سختیو کو پدی باندې ایمان وروړي او که ایمان پدی سره راوړي نو بیا په منګ نعمتونه او راحت راولو تر دې چې دی هغه زوړ خپل حالت یادې چې زمونږه پخوانو مشرانو باندې سختې تیرې شوي خپل حال ته نه هیر شي بیا پدی باندې الله رب العالمین خپل عذاب راولي او بیا دی ته ترغیب د ایمان الله ذکر کوي چې چر دی ایمان وروړي نو موږ په دې باندې د اسمان او د ځمکې برکتونه راوستو بیا چې خلق دا کفر کوي نو ولې دی په امن باندې د الله د عذاب نه چې د الله پاک عذاب په پیراش ایمان ولې نه وروړي د الله د عذاب یره ولې دوی سره نشته اللہ پاک خپل دستور او قانون ذکر کئی نو سختیم دا اللہ دا طرفا اور راحتم دا اللہ دا طرفا پہر حال کی مسلمان تا دا اللہ پاک بندگی پکالا وما ارسلنا فی قریت من نبی او ممنولی گلی پیسیو کلی کی پیغمبران چیدیت تکذیب کرو اللہ قدنا آلا بالباسائی والدرائی مگر من انہی والآل دا دی کلی بالباسائی پا غربے باندی والدرائی پا بیمارے باندی لعلهم يضرعون دا پارا دی چی دی عاجزیو کی ایمان روڑی پیغمبران مرولی گل لاغینا فرمانی شروع کرن پی عذاب را سختی را وستا چی ایمان بروڑی لیکن دی ایمان نو نوڑ ثم بدلنا مکان سیئت الحسنتا بیا منگور کر پا بدل دا دا سختے کی الحسنتا نرمی خوشحالی حتی عفو تردی چی دی دیر شو زیاد چو پدی گناہ کی پمال دولت کی وقالو اویدی قد مصاب انا الضراء والسراء فتاقی سر سیدلو زمانگ پلارانو تا الضراء بیمارے والسراء خوشحالے دا سختیو دا بیمارے دا دنیا دستور دن پا پلارانو دا سراغلیو که پا منگ باندې مراشی خیر دے پروانه کی فاخذنا بغتتا وهم لا يشعرون پس منگ انہی صدوی لرا پا عذاب باندې ناصاف و دین پیگی ولو انها للقرى آمنوا او کچر اهل دکلی چی دی تکذیب کر دی ایمان روڑی وی واتقو دی تقوی اختیار کری لفتانا لیم برکات من السمائی من بخا مخا کلو کری پا دی باندی برکتون دا اسمان دا طرف یعنی باران بم پا ٹیم ٹیم کرو والارض و دزمکنا پسنو مرزرغن کرو میوی بوٹی بیشیو ولیکن کذبو لیکن دی تکذیب دا پیغمبرانو کو فاغنام بما کانو یکسیبون پس من انہی ولدوی لرا پسوب دا کارون دا کفر دا دوی اپا من آل القرآ آیا پا امن کیا دا اہل دکل انیات ینبسنا بیاتا وهم نائمون دا دی خبرنا چرا بشید بدی بانی زمان عذاب بیاتا دشپی پا وقت کی وهم نائمون دی بود پراتی آیا دی عذاب نیری گی نا او امن آل القرآ انیات ینبسنا دوحن آیا پا امن کیا دا اہل دکل انیات ینبسنا چراشی پا دی بانی زمان عذاب دوحن پا وقت دا چاشت کی وهم یلعبون دی لوبی ٹوکی کی پخپلو دنیای مشاغل کی مصروفی اپا امنو مکر اللہ آیا دی پا امن کی دید اللہ پاک دا عذابنا فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون پس نبی یرکی کی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم چغت تاوانیان دی اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها فمخی رکو کی دا اللہ رب العالمین عام دستور او قانون بیان شو
پیغمبران را لېږل قوم باندې امتحان د سختۍ او د راحت کول مکذبین هلاکول. اوس په دې رکوع کې هم الله پاک خپل دستور ذکر کوي او په دستور کې یو پیغمبر موسی علیه السلام هم ذکر کوي د هغې واقعه چې دې موږ یو قوم ته رالېږلي قوم نافرماني کا موږ هلاک کړي. نو د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت واضح دی. په دې رکوع کې الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلائل ذکر کوي او خپل رحمت ذکر کوي چې زما رحمت دومره عام دی چې کله قوم کفر کوي شرک کوي موږ هغوی ته بیا هم مهلت ورکوو اگر چې دی کفر شرک کوي موږ مهلت ورکوو فوراً یې په عذاب باندې نه رانیسو. او بیا د نبی علیه السلام د رسالت دلیل پیغمبر علیه السلام تا ته موږ د مخکنو پیغمبرانو واقعات وایو ځکه ته زموږ پیغمبر یې. په هغه پیغمبرانو باندې ایمان نو راوړي قومونو الله پاک هغه قومونه بیا هلاک کړي. په هغه قومونو پیغمبرانو کې یو حضرت موسی علیه السلام موسی علیه السلام خپل قوم بنی اسرائیل ته الله پاک را لېږلو لیکن د موسی علیه السلام په وخت کې دا بنی اسرائیل دا د فرعون نوکران او مزدوران فرعون په دې باندې سخت ظلمونه کول. موسی علیه السلام دې ته راغی د الله پاک پیغام ورته وړاندې کړ. د یوسف علیه السلام نه 400 کاله بعد موسی علیه السلام راغلی او د ابراهیم علیه السلام نه 900 کاله بعد. د موسی علیه السلام د دور د فرعون نوم ولید ابن مصعب ابن ریان او د مصر هر باچا ته به فرعون وي خپل نوم د ولیدو یا د خپل نوم قابوس. موسی علیه السلام وتیز د الله پیغمبر یم د الله پیغام مې راوړی دی ته ایمان قبول کو دا بنی اسرائیل چې تا غلامان جوړ کړي دا خوشی آزاد. موسی علیه السلام ته سم معجزه در سره شته وي بالکل شته. موسی علیه السلام خپل همسا خوشی کړ اتحاد جوړ شو یو معجزه دا واخله او دویمه معجزه خیلاسی په ګس ترخ کې دننه که واپسې چې راوویستو خیلاسی داسې پړقېده لکه د سپوږمۍ. دا د موسی علیه السلام غټې غټې 2 معجزې وي چې ذکر یې کړي. فرعون وتی ز خپل خلکو سره مشوره کو سردارانو سره مشوره غوښتي ته دا خړي روخيار جادوګر دي د خیالدار چې دا سود دې کلی نو باسي دا خوخيار جادوګر دي په جادو ته ځکلی نو باسي. فرعون وتی تاسو ماته سم مشوره سره فرعون تخپل ملګری دا سیو کدا خلک په کلی کې خواره کا نوکران اولیګه پولیس غور کې چې دا کوم جادوګر په کلی کې دا ټول لاغون کی جادوګر لاغون کړ. جادوګر راغلو څومره جادوګرو په تعداد کې د علماء مختلف اقوال یو قول مطابق 3 लाख جادوګر راوستل او هر یو سره یو رسې او یو همساوه دومره رسې او همساګانې راوړي چې په 300 اوښانو باندې بارو مقابلې ته راغلل. فرعون ته یې سمو خیال دی که چېرې موږ ګټه وکړو مناظره او مقابله مو وګټل نو موږ له به څه راکړي د دنیا مال دولت هم درکوم تاسو به زما خاص کسان یې سیب سره بناسي. فرعون د خدای دعوګر د موسی علیه السلام سره چې دا جادوګر مخامخ شو جادوګر وته موسی علیه السلام ته خپل همسا او خپل معجزه ولته ښکاره کې کومنګ ښکاره
موسی علیہ السلام ته تاسو وګورئ ای چې څنګه خپل جادوګان رسېګان او همساګان وګرځولې داسې خوځېدي لکه خلکو په نظر کې راتلي چې دا خوځېږي حقیقت کې خوځېدي را خوځېدي نه په ځای باندې پرتی وي د خلکو په نظر کې داسې چې دا خوځېږي را خوځېږي په خپل خیال کې دی غټ غټ جادوګان راوړي موسی علیہ السلام ته الله پاک وحی کا همسا ور خوشی کا چې همسایه څنګه ور خوشی کا د جادو والا غټول اسباب الوار تیر کو اراسیا وغلرګي مرګه ټول ته وخوړل موسی علیہ السلام همسا تلاس واچو واپس بیا روچه تکړه چې روچه تکړه جادوګر پیښ چې دا سړی خو جادوګر نه ځکه مونږ په جادو کې غټ غټ استادان یو خو دا سړی چې دی دا جادو والا نه دی لہذا ایمان بروړو دی مخکم په خپل منځ کې مشوره کړې و کچری جادوګر خو زکار په مقابله شي او که جادوګر نه ګور ایمان بروړو په مغه مشوره باندې دی په شریک ایمان نوړو سجده باندې پری وتل او یمنګ ایمان نوړو پر رب العالمین چې رب د موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی اللہ رب العالمین دی جادوگر تا دا سجدی پا حالت کی جنتم اخود و جہنم ورطا اخود و کلچ دی سجدہ اکڑا ایمان سم مضبوط شو سمر جادوگر ایمان نوڑو دا سمر جادوگر چو دی طول ایمان روڑو سمر جادوگر چی پا دی موقع باندیو اگر طول جادوگر ایمان روڑو او د فرعون په دور کې د جادو دومره چرچا وا چې د فرعون په علاقو په حکومت کې زر خارونه او په دې زر خارونه کې او یا زر مدرسې د جادوګر د جوړې کړې سم د بلا بچو کنه سم جادوګر چې الله پاک دې ساحرانو جادوګر ته ایمان نصیب کو او په سجدي حالت کې جنت جهنم اخودو داغین بعد دی فرعون سره مقابله بیا شروع شوا د فرعون د دمکې نه بیا نه یریدل کله چې بعض روایت دی چې کله مقابله د جادوګر رال موسی علیہ السلام سره خبرو کی موسی علیہ السلام ته د جادوګر اووی موسی علیہ السلام ته وی کچره زه په خپل مقابله کې استاد سره کامیاب شم فاتح شم غلبه می اومندله بیا به ایمان راوړی جادوګر وته نه زمون سره خدا چې مضبوط جادو لري چې موږ د سره مغلوب کیږو نه تو به مناظره او مقابله بیلی خدا د توایو کبل فرض موږ مغلوب شو نو موږ به اعلان کو چې موږ ایمان راوړو موسی علیہ السلام ته اوی ځکه جادوګر خیال خدای زمون سره غټ جادو لري موږ خو غالب کیږو مغلوب کیږو نه مقابله چوشوا موسی علیہ السلام فاتح شو دی ټول ایمان راوړو فرعون وتی زما د وینا نه وړاندې تاسو ایمان اوس به برابر کم تاسو به پانسی کم خپل اسره بدن کټ وای وته چې صدیق وخی کوا من ایمان نوړې دي من جنت هم په خپل سترګو لیدو او په خپل سترګو مو جهنم لیدل دي الله من تصبر راکا من د فرعون ظالم نه خلاص کا ایمان راوړو فرعون ظالم د دین الله سن خپې کټ کړل او د کجورو پتانو کې زوړن کړ پانسی کړ خو ګور ایمان او ساتو دا کمال ایمان الله پاک دی تا نصیب مقابله شو دا موسی علیہ السلام دی فرعون پری خودلو موسی علیہ السلام دا پری خودو په بارک کې دا قوم دی فرعون توي سه بدا سړی دی ولې پری خودو جادوگر خمبړه کړل چې ایمان وروړو د موسی علیہ السلام ته ولې سونه وي ځکه فرعون خو ویزه خدای یم دا څنګه سړی شو موسی علیہ السلام ته سنشي ویل دا لا خدای دی د تفاسیر لیکي چې الله رب العالمین په فرعون باندې د موسی علیہ السلام رو بچولو دا فرعون د موسی علیہ السلام نه یریدو دا ير نبی او دس ماته دو موسی علیہ السلام ته د سره کتی نشو د دې وجې د اډر نشور کولی چې موسی علیہ السلام مړ کړي او بیا د بنی اسرائیل نه زور وستو بیا اډر وکړو بنی اسرائیل کې لکان پیدا کیږي حمله کوي او جنکه پرېږدي
موسی علیہ السلام دے قوم تی تاسو صبر کو اللہ با امداد کی خواہ قریب دا چا اللہ ستاز دا دشمن حلاک کی اومغا شان پوشو موسی علیہ السلام بن اسرائیل زان سرکڑل پا دریاب باندے پوریوزی قوم تا اللہ پاک بن اسرائیل تا نجات ورکو اور فرعونیان اللہ پاک حلاکڑل پا دی درمیان کی بیاد موسیٰ علیہ السلام سنور معجزات ذکر کی یا غبیاوے تامی تقریباً تاستا دنور کو تفسیر ہوئی نا اللہ جل شانو فرمائی اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها آیم ہدایت نوکڑے کسان تچاوی وارثان جوڑ شود ازمکی پس دا حلاکت دا دغی کلیوالا خلقو اللہ نشا وصبنام بزنوبیم کچرم دا خبرہ کچرم اغوالو من بحلاک اصبنام بزنوبیم من با رسولیو دی تعذاب پس سبب دا کفر و حق دا گناہون دا دوی ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون من مهر لگو پزند دی پس دی ایمان دی سنوری حق تلک القرآن قص علیک من انبائها دا خارون چی دی من بیانو پتا باند دی واقعات ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات او پتا کی سراغلیو دیتا و پیغمبران پواجح دلائل باندی فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل پس نو دی چی ایمان روڑو پاغا سباندی چی تکذیب کرو من قبل اولان دی خلقو یعنی احکامو دا دن باندی پاقیدہ دا توحید باندی دی ایمان نو روڑو کذالکم دانگیت با اللہ علا قلوب الكافرین اللہ پاک مور لگی پزرون دا کافرانو وما وجدنا لأکتر من عہدن او مکنم اندل اکثر دا دی پوادہ باندی وفاکون کی وَإِن وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او یقینا امندل من اکثر دا دینا فرمانا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بیامن اولگل پس دا موسیٰ علیہ السلام نا ثم بعثنا بیامن اولگل من بعد پس دا دینا موسیٰ علیہ السلام دا نور پیغمبران نا بعد موسیٰ علیہ السلام اولگل بی آیاتنا پایاتنا خپلو باندی دا تورات الى فرعون و ملئی فرعون و داغ ملگرتا فظلمو بیا دین کارکو فانظر کیف کان عاقبت المفسدین پس تو گورا سرنگی انجام دا فسادیانو قال یا موسیٰ وقال موسیٰ یا فرعون اوی موسیٰ علیہ السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا جب پیغمبر رب العالمین حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق زلا یقن پدی چیزوں میں پا اللہ باندھ مگر رشتیاوینا قد جئتکم ببینت من ربکم فتاقی سرماروڑی تا سواجہ معجزات سا زرد طرفنا فارسل معی بنی اسرائیل پس ما سرولے گا بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بیات فاتبہ ان کنت من الصادقین اوی دی فرعون کچری تارا تکڑی پا معجزہ منتروڑ کچری ترشتنی فالقا عصاہو پس اغرزول موسیٰ علیہ السلام پل ہمسا فَإِذَا يَتُعْبَانُ مُبِينٌ پس ناگہان دین یو غٹ مار جوڑ شو مبین کارا صوبان اجدہات ہوئی وَنَزَعَ يَدَهُ اور رویستل یا خیلاز دگست رکھنا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پس ناگہان آغا سپن پڑقے دو دکتن کدا پارا قال الملو من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم اوی سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا موسیٰ علیہ السلام خام خواب فی جادوگر دی یرید دی اغوال ان یخرجکم من اردکم چیدی تاسو باسی دا دی اخبر ازمکی دا مصرنا فما آزا تامرون پس تاسو سمشور را کریماتا تاسو سمشور دبارک سوائی قالو اوی دی قوم و ارجح دتا محلت ورکوا خودت دی روڑتا وارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پخارون کی راجم کون کے خلق یا تو کبھی کل ساحر علیم دی بتا تراولی ارپی جادوگر وجا سحرت فرعون اور راغی جادوگر فرعون تا جادوگر راغلل قالو وی دی ٹولو ان لنا لاجر کننا نحن الغالبین آیا زمان دا پارا ببی خام خاص مزدری کچر من غالب چپ دی مقابلہ کی قال نعم انکم لمن المقربین او مزدری بم درکم خیقینا تازب زما خاص کسانی قالو اوی دی جادوگرو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا
یا تو غرزو خپل حمزه و اما نکون نحن الملقین یا من غرزون کی خپل جادو علماء فرمائی تفاسیر لکی چی دیجی کی دی جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام ادب کا اللہ پاک ورطا ہدایت نصیب کو دا ہدایت دا نصیب کے دل دی تب ادب باندے ملوشو قال القو اوی موسیٰ علیہ السلام تاسو غرزی خپل جادو فلما القو ہر کل چی دی غرزو خپل امساگانے و رسے سحروا اعین الناس دی سحر کو پستر گدا خلق واسترهبوهم وخلق دی او يرول وجاءوا بسحر عظیم او دی راتگو کو پیولوی جادو باندی ورز دا اختر و ورز دا کلو میدان کی دا مقابلہ شروع دا یو طرف تا فرعون و طول قوم والار دی او بل طرف تا صرف دوا پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام والار دی وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ امنگ وحیو کو موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک جتو غرد اقبل حمسا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ فسنا گہانا دا حمسات دا بطیر کیا غصچ دی دا زان نجول کری دی فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس ثابت چوکارش حق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او باطل جاوچ سچ دی کریو جادو ختم شو فغلبوا هنالك پس مغلوب شو پدغزے کی دا جادوگر وانقلبوا ساغرین او گردی دل دی ذلیلا والقی سارت ساجدین او دی پریوت اللہ پاک تا پسجدہ کی قالوا اوی دی جادوگر آمنا برب العالمین منگ ایمان اوڑ دی پر رب العالمین باندی رب موسیٰ و حارون پرب دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام باندی دے دا دید پارو بیسن فرعون وی چزم رب یم داما یادی جادوگر وی چنتان یادو منگ دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام خودے یادو قال فرعون وی دی فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم آیت تاسی ایمان اوڑان دی دینا چما تاستے اجازت کرو ان هذا لمکرم مکرتموه فی المدینتی یقیناً دائے خویو چلو جتا سخا مخا کرو دا چل پخار کی مخکنو مشورہ کڑیوا لتخرجو منها اہلا دا پارا دی جتا سو باسی ددی خارنا اہل ددی کلی فسوف تعلمون زرد چتا سو منفی شئی لو قطعن ایدیکم واجلکم من خلاف سبا خام خاکت کم ساسنا لاسن اخپید یو بلن بدل ثم لو صلیبنکم اجمعین بیا وجد تاسو پانسی کم ٹول قالوا ویدی آمن انا الى ربنا منقلبون یقینا من فلب طرف تگزیدن کیو وما تنقم منا او تمنگل سزا نراکی الا ان آمنا بیایات ربنا مگر دا دی وجہ چھ منگ ایمان نوڑو پن خود اقبل رب باندی لما جاعت نار کل چھ منگ تراغلی ربنا رب زمنگا افرغ علینا صبر و توفنا مسلمین راوالو پا منگ بانے صبر و منگ وفات کے مسلمانان وقال الملأ من قوم فرعون اوے سرداران دا قوم دا فرعون اتذر موسیٰ و قوم تپریک دی موسیٰ علیہ السلام و دا قوم لیفسدو فی الارد ویزرک والا تک دا پارا دی چی دی فساد کی پزمکا کیوں فریق دی ویدرکا او دی فریق دیتا و آلے تک استا خدایا نوبتان قالا اوی دی فرعون سنقتل ابناهم زرد جمن بقتل کد دی بچی ونستحیی نساءهم او من بجوان دی فریق دو دی لریان جنکے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ او یقینا من بپدی باند حاکمان او غالب بادشاہانیو قال موسیٰ لقومی اوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم بنی اسرائیل تا استعینوا باللہ واسبروا تاسم داد وید اللہ نو صبر کئی ان الارض للہ یورثها من یشاء بے شک ازمک دا اللہ پاک ورکی چاہتا جوال من عباد اخبر بندگانونا والعاقبت للمتقین او انجام دا متقان دا پاردی قالوا اویدی بنی اسرائیل اودینا من قبل ان تاتینا منت تکلیف راکڑے شویدی اڑان دستا درات لونا ومن بعد ما جیتنا او پس دستا دت لونا قال عسى ربكم اوی موسیٰ علیہ السلام قریبا دا چرب ستاسو
ان یولک عدوکم چالاک کی تاسو دشمنان ویستخلفکم فی الارض او خلیفگان جوړ کی تاسو پزمکه کی فینظر کیف تعملون الله پاک به ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ